الله الرحمن الرحیم. نن زه په سعودي عرب کې یم، د دې ملګرو ډېرې ته راغلی یم. نو راغلی یم چې د دې ملګرو نه څه تپوسونه وکړو او تاسو ته یې وښایو. نو نن زه ناست یم د محمد حیات صاحب سره چې د ډېر وخت نه په سعودي عرب کې دی او ډېر ایکسپیرینس یې دی. نو د خوا راغلي یو څو تپوسونه به دې کوو او تاسو ته به یې ښایو. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. څنګه دی؟ طبیعت ښه دی؟ کار روزګار ښه دی؟ کور سره رابطه کېږي پاکستان؟ الحمدلله خیر دی. حالات ښه دي؟ خبره یو څو تپوسونه به درنه کوم او جواب به درنه هم غواړو. نو تپوس دا چې ظاهره خبره ده اول چې کله سعودي عرب کې سړی لټون نه اوله خبره خو دا ده چې یاره تاسو د سعودي عرب ته به کم ټایم کې راځئ، نو لکه په کم مقصد راغلي وای سعودي عرب ته او څنګه راغلي او کله راغلي وای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سعودي عرب ټول اول دا وایي چې سعودي عرب ته راغلي کله وای؟ سعودي عرب ته خو راغلی ما په 2004 کې، او د راتللو مقصد خو دغه یو مقصد دی چې رزق خو الحمدلله په پاکستان کې هم الله پاک ورکړي، دلته هم ورکوي، خو لکه د پیسو د زیاتولو خبره ده، دغه پسې هر سړی راځي چې موږ راځو. ښه دا راته ووایئ چې کله چې راتلئ نو واده وکړه او که نه وکړه؟ ښه بیا چې دلته کې راغلئ سعودي عرب ته نو څه کار وکړو او مطلب دا دی چې څومره سختې وتېرې کړي دي سعودي عرب کې دې ملګرو ته ووایئ. نو سختې خو الحمدلله زمونږ په وخت کې نه وي، سختې خو زمونږ مشرانو تېرې کړي، هغوی چې کومې خپلې خبرې وکړي، هغوی چې کومې سختې تېرې کړي نو د هغې به لکه د هغې په نسبت کې زمونږ هغه سختې هېڅ هم سختې نه وي. ځکه چې زمونږ کوم مشران چې کوم دي هغوی چې کومې سختې دي خپلې بیان کړي چې مونږ چې په کوم وخت کې سعودي عرب ته راغلي وو بجلي به نه وه او لکه موقعیتونه او دا شیزونه میزونه به نه وو. نو څومره وخت به سعودي عرب کې 2004 کې راغلی وم، ما په ډسمبر 2009 کې واپس تللی وم. دا راته ووایه چې په دې ډسمبر 2009 کې واپس ولې تللي وئ او بیا نن زه بیا تاسو دلته کښېنم او بیا راغلي یئ، د دې څه وجه وه؟ نو وجوهات خو د هغې داسې نو خاص څه نه وو، خو لکه په 2004 کې چې راغلم په 2009 کې چې واپس لاړم په دې منځ کې زه نه وم تللی، ځکه چې 5 سال هغه شو بیا چې کله د سعودي عرب نه تلم نو په دې نیت تلم چې بیا به سعودي عرب ته نه راځم. خو بیا حالات داسې شو چې لکه کوم زموږ چې کوم فاینانشل کرایسس نو هغې هغه هلته کې نه پوره کېدل، نو واپس د هغې د وجې نه بیا واپس راغلم 2015. دا راته ووایئ تعلیم مو څومره کړی؟ تعلیم میټرک مې کړی ماشاءالله. خو په دې خبره کې زه یوه خبره اډ کوم، کله دا زه هر څه وایم کله چې مسافر سړی لکه هر ملک ته لاړ شي نو هسې زه وایم چې یاره د مسافر سړی چې دی لکه دی چې کله مسافري وکړي او دی بیا لکه علاقې ته لاړ شي نو د ده ماشاءالله دومره مهارت وي چې په کلي کې یو سړي ماسټر کړی نو لکه تقریبا د دو نالج او د دو هغه مهارت تقریبا برابر وي. بالکل. ها دا راته ووایئ چې اراده و پاکستان ته کله دی چې کله به ختموم کله به زما؟ نو که د زړه نه هر مسافر د زړه یو اواز ته اوري که نه نو هغه وایي چې که په دې پیره لاړم نو هر مسافر دا دعا کوي په هر مانځه کې، او څنګه چې زه کوم داسې به دا نور دا ټول ملګري چې کوم دي دا ټول به داسې وایي چې لکه د الله پاک زموږ د مسافرۍ نه ده. لکه څه مطلب؟ لکه زړه نه تاسو خوشحاله نه یئ کولی کار مار کې څه خلک نو چېرته خپل پاکستان او چېرته سعودي عرب، خو د پاکستان او دلته کې چې کوم خلک اوسېږي د دې ځای کې نو د دې ځای د هوا ته چې سړی وګوري، د اوبو ته چې سړی وګوري، بیا د پاکستان هغې ته وګوري نو د ځمکې او د اسمان فرق دی. خو مسله پکې صرف دا ده چې دلته کې تعلیم یافته دی او که غیر تعلیم یافته دی ټولو ته کار میلاوېږي. پاکستان کې زموږ داسې کسان دي چا انجینیرینګ کړی دی، چا څه کړی، چا څه کړی، چا څه کړی، خو هغه هم بېروزګاره د عام سړي په شانې هغه ګرځي. نو چې کوم سړي دومره کوشش کړی خپل ټایم یې دونه ضایع کړی او هغه هم بېروزګاره ګرځي او عام سړی پکې هم ګرځي، نو د هغې د دې د وجې نه زیات خلک چې دي نو هغه په مسافرۍ کې دا راته ووایه د ډېرو خلکو نه اورم چې
چې نن سبا حالات ډېر زیات خراب دي د سعودي عرب نو دې په باره کې به سوال غواړي چې په کومه توګه په څه لیول باندې حالات خراب دي لکه څنګه خراب دي د کار روزګار په لیول باندې خراب دي یا اسې نور سیاره طرحه پکې ده یا څه نور څنګه چې زموږ په پاکستان کې ډېرې زیاتې خبرې د بېروزګارۍ او د غربت د وجې نه نو په دې باره کې به سوال غواړو. نو دلته کې خو د پاکستان کې چې کوم لکه پاکستان کې چې کوم غربت دی او پاکستان کې چې کوم بېروزګاري ده د هغې په نسبت کې خو دلته کې د سړو شتي دلته بیا خبره د مسلو راغله چې لکه خلکو ته مسلې نو مسله هغه سړي دی چې کوم غیر قانوني دی کوم چې یو سړی په قانون کې دی زه په قانون کې ما ځکه د شپې په 1 بجې ګرځم 2 بجې ځم 3 بجې څه ټینشن نشته خو هغه سړی دی په خطر کې دی او په ټینشن کې دی او چې حالات خراب دي د هغه سړي لپاره حالات خراب دي چې کوم غیر قانوني دي. خو دا راته ووایه چې سړی دلته کې غیر قانوني څنګه جوړېږي لکه څه وجه راځي چې غیر قانوني شي؟ غیر قانوني خو د دې وجې نه کېږي زیاتره غیر قانوني چې کېږي د کپیل د لاسه کېږي یو یا د کپیل د لاسه یا د پیسو د نشته وجې نه چې د اقامې پیسونه دونه سیوا شوي دي چې د عام لیبر پې وس نه رسي د هغې د وجې نه یو کال کې د هغې اقامه ایکسپایر شي د هغې باره تېره 14,000 ریال د یو کال دي نو چې داسې فرض کا یو کال شي او بیا یو نیم کال شي نو داسې پسې حساب لګوو چې د 2 کالو د یو سړي خامه ختمه شي هغه به 28,000 ریال ورکړي 2 کاله بعد کور ته پاکستان ته خپله خرچه ولېږي که دلته کې د اقامو پیسې ورکړي د دې وجې نه غیر قانوني زیات دغه په دې باندې کېږي. نو ته راته ووایه چې لکه کله چې یو سړی په ویزه باندې د کفیل سره راشي نو هلته کې انډرټیکینګ هم دا وشي چې یاره دا کفیل چې دی دا د دې د هر څه ذمهوار دی نو لکه د اقامه رینیو کول او د دې هر څه دا د کفیل ذمهواري نه وي که دا څه حساب دی په دې دغه باندې لګول کوم چې لکه اوس زه د کفیل سره یم زما د اقامه ټکټ هر څه په کفیل دي خو کوم کسان چې بهره خلک چې وایي ازاده ویزه د سعودي عرب په قانون کې ازاده ویزه نشته دا ما او تا ځان ازاده کړې ده د رینیو پیسې کفیل له ورکوو بهر کار کوو د سعودي په قانون کې ازاده ویزه نشته په رینیو باندې لکه هغه ته ساتي نه په رینیو باندې هغه د رینیو د ګورنمنټ پیس به هم ورکوي او هغه له به هم ورکوي د میاشتې د هغه کوم خپل ځان لپاره چې کوم هغه له به هم دا پیس ورکوي نو په دې باندې تا له اقامه نه هغه له به ته څومره روپۍ ورکوي هغه له خو میکسیمم 500-400 هغه به کفیل له ورکوي دا په میاشت کې ډېر روپۍ ډېر روپۍ دا راته ووایه زموږ د غریب سړي د کور خرچه ده د پاکستان دا راته ووایه چې نن سبا ستاسو حالات دي خوشحاله یې نه یې خوشحاله نو الحمدلله لکه د دې دغه راته ټینشن خو نشته چې یا کار نشته یا د اقامې پیسې یا هغه وغیره خو لکه نور پاکستان خو پاکستان دی خو پاکستان بس خفای لکه د دې مطلب دا دی چې یاره د پاکستان هر یو سړی ماشوم بچی جوان که هغه د پاکستان نه بهر ته لاړ شي او هر قسم سهولت ورته موجود وي د دې دا مطلب دی چې هغه به خوشحاله نه وي او پاکستان هغه به هر ټایم به هغه خفای پاکستان خو لکه دا زموږ لپاره ډېره د اعزاز خبره ده چې پاکستان لکه زموږ په زړه کې دی او لکه بالکل لکه زموږ نه هېرېږي حالانکه موږ ته که هر څه میلاو شي موږ راغلي هم که فرض کړه په پیسو پسې راشو او پیسې موږ ته د هغې زر چل نه میلاو شي بیا هم لکه د انسان هغه زړه تنګ کېږي دا راته ووایه چې کم خلک نه وي راځي اوس لکه زیاتره خلک راځي نو هغو په باره کې د څه خیال دی چې هغو راشي یا رانه شي ځکه چې ډېر خلک راځي هغو له پیغام ورکول غواړي نو لکه هغو ته هلو پته نه لګي چې یاره هغه ستا د زړه اواز نه اورېدلی زما د زړه اواز نه اورېدلی د ده د زړه اواز نه اورېدلی چې حالات څنګه دي په څه لیول باندې زه لاړ شم که لاړ نه شم او هلته کې هم په پاکستان کې نن سبا د اکانومي لږ پونته مسله ده چې یاره غربت دی او مهنګایي ده نو خلک هم لکه مجبوره دي هغه هم وایي چې یاره موږ ځای ته لاړ شو او موږ ته داسې انکم میلاو شي چې موږ د کور هغه ضروریات پوره کړو نو هغو هم لکه د دې هر څه په تلاش کې خو هغو ته رڼا نه وي نو د هغو د رڼا دپاره بیا د پروګرام مونږ کوو چې یاره
تاسو هغو ته دا پیغام ورکوئ چې یاره هغو راشي او رانشي او که فرض که تاسو ورته وایئ چې راشي نو په څه وجه راشي او څنګه راشي. نو زه خو به دغې باره کې دغه ووایم دا ووایم مصرف چې په پاکستان کې چې کوم خلک اوسېږي که نه زیات تر کسان پکې داسې دي چې که هغوی له ته وایې زه نه که هر څه پرې وایي چې هر څه دې پریم دي که نه خو بیا هم نه راځي. هغوی دا وایي لکه زما خپل ملګري دي چې لکه 2-3 پیرې هغو ته ما وایي ما یو ویزل درلېږم نو هغه وایي نه دلته کې الحمدلله خپل رزق راته الله پاک راکوي خپله ګزاره مې کېږي او نشم درتلی. خو دا نور کوم زیات دغه دا خواهش چې کوم کوي نو که دغه کسان د زیات د خپلو د پیسو ډبلولو دپاره یا وایي چې یا دا کوم د عام که د سعودي نه چې که خیال لیکلی سړی لاړ شي ځانه ګاډی ماډی لکه خیال دی لکه دغه ځانه وکړي ګاډي ماډي واخلي او پیسې ورسره او که هغې ته لږ وګډېږي خو دلته کې د دې 2 کالو د زندګۍ نه هغوی نه دي خبر. او کوم کسان چې په پاکستان کې اوسېږي د هغو هلته کې ښه ګزاره کېږي خو چې کله بیا سعودي ته راشي او د سعودي نه بیا ځي او ویزه ختمه کړي نو هغه بیا په پاکستان کې ګزاره نه کوي ولې چې هغه دلته کې د یو ریال پاکستان 41 روپۍ کې دی نو هغه چې د دې پیسو خون ولې نو بیا هلته کې د هغې په پاکستان مطلب دا چې په ډېر روپ واده شي په ډېر روپ واده چې هلته کې بیا ګزاره نه انسان خو فطرت دا دی نو دغې چې څوک هلته کې خپله ګزاره د چا کېږي نو پلیز هغه دې نه راځي خپل پاکستان او فرض که چې اوس ګزاره یې نه کېږي او لکه د جاب په تلاش کې راځي نو لکه د هغه دپاره لکه څه پیغام چې په څه طریقه راشي څنګه راشي نو که بیا هم څوک داسې زیات خواهشمند دي او خامخا راځي نو په لیګل طریقه دې راځي. لیګل مطلب لګه چې ویزه لکه په داسې طریقه راځي بعضې نوم کسان راشي په عمرو باندې بعضې نوم کسان داسې راشي چې به ځانه ازاده ویزه والم د دې ازادې ویزې دا مسلې نه دي چې دا ختم شي. لکه ستا مطلب دا دی لکه یو کال به دی راشي ده ته به یو کال کې اقامه میلاو شي صحیح شو په بل کال دی بیا نشي نوي کولی نو بیا د هغې نه غیر قانوني شي. لکه ستا دا مطلب دی چې یاره آزاد ویزه سره په قانون کې نشته یو سړی په تا باندې آزاد ویزه خرڅوي نو داسې غلطه خبره نه دی. دویمه خبره دا ده چې یاره تا د جاب میلاو شي او یو کمپني تاله ویزه درکوي نو هغه لیګل په هغې باندې راتلی شي که هغه 1000 ریاله تنخواه که هغه 15 که هغه 2000 د هغه ځای نه به ځانه مایند سیټ جوړ کړي او راځي به که نه اډو راتلو کې ضرورت نشته چې په دې ځله واره نه کوي ورسره اډو راځم که فرض که د اګریمنټ په ویزه راشي او د تنخواه 1000 یا 1200 وي صحیح شو نو په دې 1200 کې به د باندې اقامه او دا شدونه میزونه وپېنئ نو دی به خپل وخت په تېر کړي که کمه ده خو وخت په تېر کړي. ښه ټایم موږ سره لږ شارټ دی نو دا پروګرام به راغونډو په اخره کې یو تپوس به دا کوو چې یاره د کسانو ته پته ولګي د نوجوانانو ته پته ولګي چې یاره کله مسافر سعودي عرب کې یا په هر ملک کې چې نو د هغه ډیلی بیس باندې اکټیویټیز صحیح د سهار نه واله کوي د سهار پاسې د ماسپښینه پورې د څه څه کوي نو ستا نه زه تپوس کوم چې ستا دومره ایکسپیرینسز سعودي عرب کې دا وخت نه ته اوسېږې نو ستا هسې ډیلی اکټیویټیز څه دي او په دې کې تا ته څومره مشکلات دي او په دې کې ته څومره خوشحاله یې څومره پکې خفه یې. نو که دلته کې یو سړی دا وګوري چې زه به سعودي عرب ته لاړ شم او د پاکستان په شان دی لکه مازې وي نو هغه هلته نشته. زما خو په خپل ځاني لکه داسې ډیوټي ده چې د جمعې پکې پته نه لګي د هفتې پکې پته نه لګي د اتوار پکې پته نه لګي خو لکه چې څه ټایم ټلیفون ډیوټي ده او داسې که بیا د لیبر والی نو ما سهار چې مونځ کېږي او وځي او ماښام راځي او سهار چې څنګه د ډیرې نه وځي او خوله پې شروع شي د مازدیګره پورې هغه په خولو کې ډوب وي نو په زموږ نوجوانان بیا هم راځي نو دا د هغو بیا خپل دغه دی. لکه ستا مطلب دا دی چې په حالیه وخت کې زموږ هر چا ته خواست دی چې هغه فرض کړه پاکستان کې ستاسو ګزاره کېږي نو دلته دې نه راځي مه راځئ حج عمرې لره که ګزاره کېږي راځئ که پیسې میسې د سړی یا صاحب حیثیت یې نو حج عمرې له راځئ کارمار دلته کې مه راځئ او که فرض که راځئ ډېره زیاته مجبوري نو بیا لیګل طریقه باندې راشي نو په هغې باندې راځئ. ډېره مننه د وخت راکولو. السلام علیکم.